بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستانی فوج فیلډ مارشل سالار سید اسم منیر ډیر غټ کردار ادا کړی دی. یو خو چې دی بعضې خلک په دې اعتراض کوي چې د ټرمپ سره ملاقات ولې وکړ. د دې یو حکمت یې دغه خلک پوهي چې په دغه سیټ باندې ناست دي، نو دوی په دې خبرو باندې پوه دي چې کوم شانتې حکمتي مونږ وکړو. نو ټرمپ سره ملاقات وکړو او ټرمپ هغه ته سلوټ کړی دی، که د زړه نه یې نه کړی په ظاهر یې کړی دی او د پاکستان صفت یې کړی دی او دی ویلي چې زمونږ د پاکستان سره محبت دی. نو زه دې کسانو ته دا کوم چې فوج پسې خبرې کوي او د بھارت لوی خبرې کوي، د بھارت تعریفونه کوي، د خلکو ته وایم که دا فوج نه وي، د پاکستان دا داسې دلیر فوج نه وي او د ډاکټر عبدالقدیر خان د ایټم بم نه وي، نو پاکستان به اوس چیرې په دې حالت کې نو. او بله دا چې غټ کردار ادا کړی دی. بعضې خلک وایي چې جنرال عاصم منیر ملاقات وکړو هغوی سره یې د اډو خبره کړې وه چې موږ تاسو له اډې درکړو. اډې یې د کوم طرفه ورکړې؟ ایران خو چې دی نو په عراق حملې کړي دي، په قطر یې حملې کړي دي، په سعودي عرب کې سایرنونه چې دي هغه به جوړ شوي دي. نو پکار دی چې په پاکستان یې حمله کړې وه او سفیر د ایران چې دی هغه ډېر زیاته شکریه ادا کړې ده د صدر آصف علي زرداري، د وزیر اعظم چې دی شهباز شریف او د سالار جنرال عاصم منیر تعریف یې کړی دی چې د دوی ډېر غټ کردار دی په دې خبره کې چې دوی جنگ بندۍ کې کردار ادا کړی دی او چې د تعریف د دې خبرې ثبوت دی چې پاکستان اډې نه دي ورکړې. نو زه دا خبرې کوم ستاسو خو کار هم دا دی چې تنقید کوئ، نه پیر پاتې دی نه چې دی نو جرنل پاتې دی. که دا جرنل نه وي، دا فوج نه وي، پاکستان داسې مقابله نه وکړي او دوی ته چې دی داسې برپور جواب نه وي ورکړی، نو نن به د پاکستان داسې حال نو. نو زه دا خبره کوم فیلډ مارشل سید عاصم منیر دغه چې کوم فوجیان دي هغوی ته مونږ سلام پیش کوو، د پاکستان صدر ته سلام پیش کوو، شهباز شریف ته سلام پیش کوو او د دوی بهترین چې کوم حکمت عملي دا وچلېده او بل موقف د ایران متعلق چې هغوی کوم ټیټ موقف اختیار کړی دی، خاص کر خواجه آصف چې کوم بیان په اسمبلی کې کړی دی داسې به څوک هم ونه کړي. د دې نه دا معلومه شي پاکستان چې دی که غریب ملک هم دی خو په دفاع کې او په دغه کې هېڅ کمپرومایز نه کوي.